پیښه یا برفباری کې د جینکو په شمول 7 کسان حق رسېدلی دي. دغه 7 کسان هغه کسانو چې په غرونو کې څاروي څرول. په دغه پیښه کې د 300 پورې ګډې چیلې یا ګډې بیزې هم مړې شوي دي. یو بل سرلیک داسې دی: د سبا نه دوباره د باران ورېدو پیشګویي. په نوري ټاپ برفباری سره په سلګونو څاروي مړه شوي دي. د تباهي خپروونکي سیلاب خطر او اندېښنه ده. د کال 2010 په شان صورتحال بیا پیدا کیدی شي. د ماحولیاتو د وفاقي وزیر شیری رحمان وینا: بابوسر ټاپ او ګیټي داس علاقه کې سخت واوره ورېدل جاري دي. په دغه واوره ورېدو په وجه نیشنل هایوې بند کړی شوی او په نورو لارو غور کیږي. یو بل سرلیک د ضم شوو سیمو په هکله دی چې داسې دی: د خیبر پښتونخوا ضم شوو سیمو کې د پولیس کردار ته پراختیا ورکوو. په 3 کالو کې د 6,000 لیویس فورس تربیت مو کړی دی. د 1 بیلیون روپو ګاډي مو اخیستې دي او د 1.5 ارب روپو وسله هم اخیستې شوې ده. د خیبر پښتونخوا د پولیس مشر یعنی IGP معظم جا انصاري وینا. یو بل سرلیک د ډالر او سرو زرو په هکله دی چې داسې دی: ډالر 4.0 روپۍ او سره زر 4,600 روپۍ توله کم شوي دي. انټر بانکي ډالر د 7.2 روپو دی چې اوس اوپن مارکیټ کې 3 روپۍ کمیدو سره د 9.2 روپو قیمت لري. یو بل سرلیک د مرګ جوبلې په هکله دی چې داسې دی: د جنوبي وزیرستان په وانا علاقه کې د مارټر ګولې چاودېدو پیښه. په دغه پیښه کې 2 کسان حق رسېدلی دي او 4 ماشومان جوبل دي. په پیښور کې د بډابېرې په سیمه کې په یو کور د نامعلومو کسانو لخوا د لاسي بم حمله شوې ده. د لاسي بم یا ګرنیډ په دغه پیښه کې 3 کسان جوبل شوي دي. یو بل سرلیک د مرګ جوبلې په هکله دی چې داسې دی: د صوابۍ په ګدون آمازۍ علاقه کې ټرافیکي پیښه. په دغه ټرافیکي پیښه کې د قادي اعظم کالج پرنسپل امجد جدون حق رسېدلی دی. یو بل سرلیک داسې دی: په کوهاټ کې یو ورور خپل ورور وژلی دی. د ډزو په دغه بده پیښه کې پلار او بل ورور جوبل شوی دی. د پولیس لخوا ملزم گرفتار کړی شوی دی. یو بل سرلیک د کانګو وایرس په هکله دی چې داسې دی: د کانګو وایرس د مخنیوي لپاره اډوایزري جاری، یعنی د کانګو وایرس د مخې نیولو لپاره یا په دې د قابو موندلو لپاره سلا مشورې جاری دي. د انسانانو د بچکولو لپاره هیڅ قسم ویکسین نشته. د صحت د محکمې وینا: احتیاطي تدبیرونه د مرض نه د بچ کېدو یوه ذریعه ده. حفاظتي لباس اچول، د نري رنګ یعنی لایټ رنګ لباس یا جامې اچول او دغه شان د سپږو د وژلو دوی استعمالول د کانګو وایرس نه د بچ کېدو یوازینۍ ذریعه ده. څاروو ته یا ځناورو ته انجکشن لګول یا ستنې وهل هم یوه خاص ذریعه ده. کم کسان چې د کانګو وایرس نه متاثره شي نو د دغه متاثره خلکو یا ځپلو خلکو نه په فاصله کې اوسېدل هم د دغه تدبیرونو نه یو تدبیر دی. د لایو سټاک د محکمې لخوا ټولو اسپتالونو ته مراسله جاری شوې ده.